سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وعن الحارث الأعور قال مررت في المسجد على أناس يخوضون في الأحاديث فأتيت عليا رضي الله تعالى عنه فأخبرته فقال أو قد فعلوا قلت نعم قال أما أني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة قلنا فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو فصل وليس بالهزل وهو الذكر الحكيم وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق بكثرة الرد وهو الذي إذا سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من أخذ به نجا ومن صدق به عدل ومن صدق به ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم رواه الترمذي والدارمي وقال أبو عيسى وفي الحارث مقال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرات علماء کرام اور طلباء عظام دکورنا اول خروج کلم مادر علمی دارالعلوم حقانیت اعظم نہا غزل نقشم زین کی اوار بیاتا زشی حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ تاوی درس کے بناستو حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ پر درس کے بناستو مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمہ اللہ پر درس کے بناستو مولانا محمد علی سے پر درس کے بناستو مولانا سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ اور مولانا شرعی شاہ سے درس کے بناستو دیا قابل سر و مناسب کے دا
خو هغه نقشه را په یاد شي او هغه تازه شي. تازه خواهی داشتن کرتا های سینه را گاهے گاہے باز خواهی قصه پالینه را اولاد ماضی یاد دیکوی سنهلی یادی خو ورسره بیا دا پرشر را باندې هم وي چې زه خپل مادر علمي دي او بیا د دې مشایخو کبار روان دي د وینا څه جرأت کوم خو بهر تقدیر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه یو ځل هغه زموږ زمانه خو داسې د تحریکاتو زمانه وه دا د شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه سره یو ځای وو نو بیا ما څه خبرې کولې مجیب ادبي ده خو شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه وفرمایل کشران باید چې د مشرانو وړاندې خبره وکړي چې که زه خطا کوي نو چې دا مشر یې تصحیح وکړي. دې خبرې ما له دومره لوی جرأت راکړ چې د هغې نه بعد کله چې هم چېرته بیان ته ولاړ یم نو بیا مې تحفظ او ریزرویشن نه دی ساتلی وایم زه خو که خطا وشي نو مشران ستا هغې به مو تصحیح وکړي. حضرت مخدوم زاده مولانا ابو الحق صاحب دامت برکاتهم او حضرت الشیخ مولانا مغفور الله صاحب بقیت السلف اول تشریف فرما دي نو چې کوم ځای خطا وشي نو دلته زما تصحیح وکړي بیا بار تقدیر استاد دارالحدیث کې ناس یې یو دی حدیث درس ما خو مخل نه غوښتل پکې خو د صاحب صاحبانو مولانا سلمان صاحب او اسامه صاحب دوی دواړو راته ووایي چې شیخین ووایي چې دی د مخکې راشي نو بیا ما مخکې د راتلو جرأت وکړو او صاحبزادګان دا مستحق د احترام وي. حضرت شیخ القرآن رحمه الله فرمایل وی اللہ تعالیٰ فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. تو پیغمبر تقو آیا شیخ مولانا حسینی سے رحمت اللہ علیہ فرمائے تھے کم ذہے قرآنی آیت یا سورت مصدر میں بکلمت قل ندیت وید قرآن کریم امر اعلانی ہوئی نو قرآن خطول معلم دے یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فقرن یزا سوات کی ہوئی ما یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک هو القصيد يا الله دانوش فإن لم تبلغ فما بلغت رسالته بل جواب فرمائل فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نزل تبلیغ میں تعبیر کو فعل باندھے نما ہوئی تو میں تو طالب علم ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے طالب علم ہو ساتھی ذکر سے کہ سڑی دعووں کا جزا عالم شم متصدق وقاف العالم و مشقت کے پری و طبیعت بدا سالدین جزا عالم کا اور جتنے سڑے دعووں میں جزا طالب علم ہوں لیکن خطا دیکھی کہ میں اعتراض کم سب تو کمی جوڑی گی وہ بچا کے اعتراض ہوتا رہی بات ہوگی یہ بات کوئی نہیں جزا طالب علم to be on the side, safe side بس ځان په محفوظ سایډ ساتئ کله دعوه مه کوئ د دعوې نه ځان بچ ساتئ د الله تعالی تعین به در سره شامل حال وي. نو ویې فرمایل چې ایها الرسول بلکې شیخ القرآن رحمه الله شاګردان بیا راغله نو شاګرد هغه په دې فخر محسوسوي چې استاد به ووایي چې دا زما شاګرد دی خو شیخ صاحب رحمه الله کله به نه وي چې دا زما شاګرد دی یا زما شاګردان دي وی دا دلته زموږ د تفسیر کې ملګري پاتې شوي دي او دا دلته موقوف علیه کې زموږ ملګري پاتې شوي دي دا ګورې حدیث کې زموږ ملګري پاتې شوي دي. نو ما ورته ویل که تاسو ووایئ چې دا زموږ تفسیر کې شاګرد دی یا موقوف علیه کې شاګرد دی یا حدیث کې شاګرد دی نو ما دا د ده لپاره افتخار د مې جوړو لپاره ما ته یې ملګري دا کار زموږ کوم دا خبره نه کوم ما یې دا ولې نه کوې وی یو خدا د شاګردۍ دعوه کول دا سړي کې تکبر پیدا کوي او استکبار دی او استکبار د خدای خوښ دی
او ویلته مداره چې ادب هم ختم شو ادب هم ختم شو. نو ما وی په دې خبره پوره شو د تکرار وی یو ادب په معنا د عزت احترام چې انګریزي کو ریسپیکټ وایي او دیم ادب په معنا د ادب عربي ادب فارسي متنبي او حماسه او مقامات خرافات بهر د دې هغه نو ټول تاسو خدمت کې چې وی ادب هم ختم شو ادب هم ختم شو. تاسو څه خبره وکړه تاسو باندې په دې ماډرن دنیا کې اوسېږئ او صرف ماډرن دنیا نه بلکې اوس ټول دنیا د ساينس او ټیکنالوژي نه دومره متاثر ده چې ځان د خپل لچرو کې روان چې تکاري تراشل نوځي تراشل نو څنګه وایم خلکو ساينس د خدای په ځای ورولې دي او ټیکنالوژي د پیغمبر په ځای ورولې ده. نو دا خلک به واپس راکاږو چې ورګري دا دوه مختلف میدانونه دي دا د ساينس او ټیکنالوژي میدان په حیثیت د مسلمان سبجیکټ کې د دین میدان ده. دا دین مخدوم دی دینه خادم مو جوړوا او دا مخدوم دی د خادم د پاره ګریس کوم مو جوړوا. نو ما ورته وی ادب ختم شو ادب نو ادب په معنا د عزت او اکرام او ادب په معنا د لیټریچر دا لیټریچر د ما وی شیخ سره باندې نه ویلا نو ما وی چې دا ادب په معنا د لیټریچر اوس د ساينس او ټیکنالوژي زمانه کې په موږ چې کله په سکولو کالجو کې نو دوه سبجیکټس وو یو ته ساينس سبجیکټ وی او بل ته آرټس وی. د دې آرټس لفظ چې انګریزي کې دی د دې معنا د فنون خو ستاسو فنون مراد نه دي لکه میوزیک کوم یو فن دی موسیقي شعر و شاعري یو فن دی موسیقي علیدان او شعر و شاعر نو دا ټول به فنون کله شو په دې فنونو کې اسلامیات هم شامل عربي لنګویج کوم فن ویل شي ډور باندې کوم فن ویل شي او بل کوم ساينس کیمستري فزیکس زمون زمانه کې دا بیولوژي او دا شی نو زمون زمانه کې بزوالوژي وا او بیا په فزیولوژي هایجینو هغه سبجیکټ ځکه دا سپیشلایزیشن دور د تخصصاتو دور دی او د تخصصاتو دور دا تخصیص او تخصص دی او میدانو کې خود دغه میدان متخصص نه خو په دغه میدان باندې مکمل پوهیږي او ما اوتیتو من العلم الا قلیلا او د بل میدان او علم له بالکل لا تعلق پاتې کړي زموږ زمانه کې زه ډېر زمانه کې د 35 سال عمر لرم خو دا ته وی او ډېر زیات دی بلکې نوار راغلو ماته مرګرو په حیاتوات کې درس کولو نو بیا د سپینګیرو علماء موږ سره ملګري پاتې نو هغوی ته مې 15 منټه ټایم ورکولو هغه یو وخت په دې حکومت کې وو د MMA حکومت نو یو پر پاسه د زموږ شیخ راغلی د استاد راغلی زموږ شیخ راغلی استاد راغلی او سړی ټول بوډاګانو ته ځوان سره وو چې بیا بیان نه فارغ شو چې مسکره په حیاتوات کې خدا ټول ریټایر افسران دي نو هغه یو تاسو یو تاسو ورشو ما سره مسالې ته کوم کوي نو ما دې بسم الله څه تاسو کوي دا ټول سپینګي علماء را پاسنه زموږ استاد زموږ شیخ دا ستاسو شاګردان دي چې دا یې اکرامن وي نو پتا جواب ورنکړي دا په پاتې ونی وي چې مسو شاګرد دي نو دا ستاسو شاګردان دي چې اکرامن وي ما زه په دې ځل راغلم یو ځل ماته دا سمات ویم جنم دی نو دا ته دې اصل په تاسو خدمت کې چې اوس ما ته وایي اوس زه ډېر وخت تاسو نه اخلم ځکه بیا وړاندې قاضي صاحب نو څو وارې راغی وکړم راغلم قاضي عمر علي صاحب نو ما د اعظم بیا دارون نصیب فارغ شم نو بیا هلته کې حاضرېږم بهر تقدیر عرض مې کول تاسو خدمت کې چې شیخ القرآن رحمه الله هغه فرمایل چې دا د قرآن کریم امر اعلاني وي چې کوم ځای دا مصدر شي په کلمه د قل نو قرآن کریم خو ټول معلن دی او ټول باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکلف چې دا پیغام ورسوا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کما حقه ورسو دا خدای د حجۃ الوداع په مشهور ده خدای تاسو د حدیث او استادان او طالب علمانو زمانه تاسو زیاته پته ده او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
بحجة الوداع کې 15 خطبې ویلې وي. اگر چې تجوزاً روات هم کوي او ورسره خلق نقل کړي او سیرت والا خو یقیناً خلق نقل کړي، ځکه چې د هغوی مقصد او هدف دا وي چې دا پیغام خلکو ته ورسي. پاتې شوه مسله د تحقیق، نو دا خو د محدثینو خبره ده چې هغوی باندې بیا یې تحقیق به کوي. نو عرض مې کوله ده، ما یو ځای مې یو کتاب کې ولیکل، ما ملګرو ځان جذباتیان کوي، ما صحیح مونږ راپاسو جذباتیان شو، دا فلاني کافر دي، فلاني کافر دي، فلاني کافر دي، یو خو د تکفیر نه له نظام بچ کړي. شیخ القرآن سے پنڈے رحمہ اللہ استاد محترم حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کھا کے لوگوں کو مسلمان بناتے رہے، ہم حلوہ کھا کے لوگوں کو کافر بناتے رہے. دا کافر ضرور زما ډېر خوښ دي. موږ خو هلته له ډېرو کافرانو سره داسې نرمۍ باندې خبره کوو چې ګوره بد پیدا شي، او هلته مسلمانانو ته زه په دا خپلو درسونو کې یا بیانونو کې وایم دلته action speak louder than words. عمل دا د قول نه ښه ویونکی دی. نو زه ورته وایم خپل عمل سره په خپل ډپارټمنټ کې په خپل آفس کې دا ثابت کړئ چې زه مسلمان یم، داعی الله یم، د محمد رسول الله امتی صلی الله علیه وسلم. یو کس راغی سپین انګریز و، نو مسجد کې کسانو ته ویل I want to meet Mr. Qazi. نو هغوی راوستل دا څوک راغلی دی؟ نو ما یې راولئ. نو راغی کېناستل. My how can I help you? زه ستا څه خدمت کولی شم؟ Sir, I'm working such and such company. زه دې دې کمپنۍ کې زما پوسټ دی مینیجر. My okay, my husband came here. دلته څنګه راغلی؟ وایي چې زموږ چیف دی یو مسلمانه ښځه د ایجپټ. نو هغه چې کله ستاسو د خاصې ورځ وي لکه اختر یا روژه یا څه یا څه، نو مسلمانان ته کوشش کوي چې دا پیغام د رسول پاک صلی الله علیه وسلم موږ خلکو ته ورسوي. داسې نه ده. ما ته چا ویلي شیخ صاحب چا راته تپوس کوي چې تا ته تفسیر بیانوي وایي سوره انفال سوره توبه پکې هم وایي معنی موږ ته منسوخ کړي دي. بلکې بیا ملګرو ته یو بل لطیفه وویله. زه په دې 1996 کې واپس راغلم، نو زموږ یو رشتهداره مړی زنانه ده، د هغې زما کور والا ته وي هلته امریکا کې هم دغسې اسماني نو هغې ورته وي چېرته یي او چېرته نه یي. نو چې چېرته نه یي نو بیا هلته څه یي، بس یو سورې غوندې یي. نو د خلکو د مختلفو خطو منطقو متعلق عجیبه عجیبه تاثرات دي. ما یو ځل ډېر سنجیده سړي نه تپوس وکړو، وایي تاسو دلته لمونځ ازادۍ سره کولی شئ؟ ما یې داسې ځان متعلق کړي، بیا مو هم ته وي لاس مو هم ته وي، بس دغسې ښکته پورته کېږو، چاپېره ګورم چې ورڅو ګرانه شي. نو بیا وایي ښه دي هغوی یعنې په دې بد نه ګڼي. نو ما ورته ویم اصل مسله دا ده چې هلته یو ګونه مذهبي ازادي ده، او یعنې ازادي ده نو هغه بیا په هر څه کې ازادي ده. ازادي ده په هر څه کې بیا ازادي، ځکه د سیکولرزم تقاضا ده. علامه تاسو په یو کتاب لیکلی تاسو به کتلي فنډامنټلیزم، سیکولرزم او اسلام. نو هلته ما ذکر کړی دی چې سیکولرزم سړی ازادۍ نو بیا مکمل ازادۍ، نو بیا یې تر دې حده پورې ازاد کړي دي. وایي که سړی سړي سره واده کوي، که ښځه ښځې سره واده کوي، او که سړی او ښځه واده کوي، صحیح بهر تقدیر. عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. او تاسو خو علما یې زه په وطنا طالب علم یم، نو تاسو وایئ چې دا بلغ صیغه د امر د باب تفعیل نه، خو پته نشته نصاب کې تاسو شافعیه په سورې بری پرېښودلي که ویستې ولي، دا خو به تاسو ته پته وي. هلته خواصو د ابواب کې هغوی ذکر کوي چې د تفعیل یو خاصیت دا دی چې دا تکرار پیدا کوي. څه شی پیدا کوي؟ تکرار پیدا کوي. نو بلغ بیا بیا خبره رسوه. تازه خواهی داشتن گردار های سینه را، گاهی گاهی پاسماقی قصه پارینه را. نن دا خبرو که سبای بیاو که بلد بیاو که دا تکرره تقرر فی ذهن، که خلق ذهن بیواقعی. هر یو پیغمبر دا با خلق تا بیا بیا تا انفرادی اعتبار سره هم، اجتماعی اعتبار سره هم. لکه څنګه چې الله تعالی د نوح علیه السلام تذکره کوي،
رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا کہ او اللہ ما دے پر قوم دا دعوت ورکو دا شپے میں ورکو دا ورځ میں ورکو او یہ فرمائے ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا دا دعوت میں اعلان ورکو او دامي پتا یعنی فردن ہر وہ سبھی دعوت نور علیہ السلام بدا سے اجتماع کے پاس ہے خبر میں اکڑا اور بلا کرون یہ سڑے بلاس کنونی سے بیتا دی خبر کندہ ہوا ثم إني أعلنت لهم وأسررت وجہ ذکر پیغمبر دا committed to your mission sir or commitment to your own mission gets you your success doesn't matter somebody follow you or does not follow ستا کامیابی دارا چیتا دعوت آغا ورکی تخبر mission چلے او فل کمٹمنٹ چلے امام رضی اللہ میں دریس کی دونا دا پا ہر میدان کی لازم واجب دی الولی میدان کے کامیاب دی نمبر 1 پاگے کے لئے سچے ٹروت اینڈ آنیسٹی صدق و امانت چھے پر کم میدان کی نو پا صدق و امانت بکار کے نمبر 1 او نمبر 2 پا اگے میدان کے لئے پروفیشنلزم چھے پر یہ شے بانے پوئے نسے کم کتاب وائی یا کم فن وائی کی پاگے بانے پوئے او زان یو فن تا خاص کون ما زبجر دا یهودیانو کتابو بورن آغا بیا آگے پورے پیدن جو سو پر انخلاص کرے گی اور دا یهودیان آغا بورن ترسوٹی میں دیوہ یهودیان تلوسیو کتاب دکھلے تا نو بولی کر انگریزی کی نو مغید پارا بولی کر comparative study of religions او تار دا پارا بولی کر تقابل ادیان و مذاہب تقابل ادیان و مذاہب جو سو پورے دا ہر شئینا خبر نے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی ولا يفتي الا من يكون عالم اهل زمانه کہ مفتی تا ترقی دا فتوہ حق نہیں سے ہوتے زمان مکان میں خبر نہیں ذکر چھ پر یہ امور مستنبتوں کی دا زمان مکان کی انتخب بھی اور دقا وجہ سے فقہاء لدیم کو یوم مسئلہ کی دو حضور بھی اقوال موجود تھی بلکہ ماں برجور کہنا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وسائل کی سرمدت پر قدیم مرتدی روان دے ندیم الاسری ولیوں کے کرے اور خبر اقولا کرے بر اقولا ناس خبر نوا خود دو محاضرت بدیرو ماحول اور ظروف پر بدیدل تو میں استعمال کو ماحول اور ظروف پر اساس بارے ندی وجہ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ ولا يفتي الا من يكون عالم اهل زمانه فتوا والقول حق نشته مگر ار عالم کا چې دې زمانه مکان عالم وي او موږ مولا هغه څه کې چوپ نشوای او چې کوم دا انصر تاسو کوي نو دا موږ لپاره عارف کاری چې موږ ورته وایو چې نه کوي یا دی باندې به سوچ کو یا زما کتاب ما کله څه تاسو کې د حدیث درس ما تا چاره نظام روحان ما چاره نظام روحان نو ما یو به ګورم په پیدا شي به کوم صحیح او ما به دا ما د حدیث حیثیت کوم ته کوم چې بزرګان راشه یو عالم دې شوی عالم کلو خور عالم ذکر چې ما سره تحقیق وکړو نو هغه ته باقاعده حصول علم کړو و چونکہ عربو لہذا مطالعہ رکھو لدے شوقو شوقو نبیائے و صدف باندے لکر ورسولی تھی صحیح یہ حدیث آگے چلتا پخبر ضعیف کردے اور کل ضعیف دے ناگے پخبر صحیح کردے لکر چاہاں کہ میدان اور ضرور کو سیدن پر جاوہ پارا مناسب ان میں مرگری میدان اور ضرور کو نصور کے کار ملتا ہی صحیح لأنه لا اتحاد في مقابلة النص دا نص کو نہ اتحاد کو دا نص کا پارا معیار دے اور نہ اتحاد کو مقابلہ دا نص کے قابل قبول دے میں برکر تھی اور دیر ویزیبل ایگزامپل ورکر میں تو بڑے دا نص مقابلہ کی اتحاد کو دا خدا دور ناخوخ دے چھ فتح پا ناکانا بانے بدلے چھ سوکی نظر کے مثال دور کہ میں دے گزر خود کی نبی علیہ السلام تاس انشاءاللہ کافی خلق با حج و عمرید اللہ تعالیٰ بیا بیا ہوگا اللہ بیا بیا ہوگا زمانہ دی بچو اللہ تعالیٰ رازے جوکڑے اللہ کے نام دنیا پروفیشنل دی سلمان سے مرگری اگر اسم تب ہو سکے وہ بید ندر اللہ میں خلاو غلبانا کو مزدوری کے نمائے پر جام لگاؤ نمائے تو بھی ذکر ملکہ کی جام اور روکنی جام محفوظ لی حتی بکار کے
نو ډوډۍ وخورئ او که کار نه کې نو بیا په سړک باندې پروت دي سره د بچو صحیح ایسو خیاطي نه ساتي د دې وجه په دغه ملکونو ترقي وکړه چې هلته ټول خلک کار کوي هغه نظام داسې اسټابلیش کړی چې بغیر کار هلته پاتې کېدی نه شي نو زما دا بچي دا عموما ځان سره د سعودي ویزه ساتي د موږ سفر کوو دا ټول د موږ خو د میاشتې په د حرمینو کې تېرې کړو نو اوس موږ ما یو زوی چې سلمان صاحب ته تپوس وکړ کور والا مې هغه کې مې ته تکلیف مو غریب تسلیدی نه شوه خو د عمر پته نه لګي نو واپس یې کړو په دې سعودي له سعودي ټکټ بدل کړ نو په سعودي به راشو ویزا سره موږ سره ستنه خو یو عمره وکړو بیا ورځو واپس الله تعالی دې زموږ دا شغف دا نور ژوندی کړي ټول امین نو محترمو عرض مې کول تاسو خدمت کې چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نو ما حکم وکړ بلغ چې بیا رسوا بیا رسوا نو هر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبره یو ځل ته بیا کوله نو کله نی سبا به ومني اته سبا نی بدل به ومني بیا پس به ومني کار باندې ومني نبی علیه الصلاۃ والسلام د صنادیق په بار ورته دا کوسه دا دعوت ورکړو جعفر بن العاص داعیة العرب رضی الله تعالی عنه پلار یو لوی شیطان شه دی او زوی یو لوی پاک شه دی یخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي د پلار باندې عاصم بن وائل صحابي نو دا عاصم بن وائل د نبی علیه الصلاۃ والسلام دومره شدید مخالفو یو وایي یو ډول وکړه راوسته ورته سمېده او موږ ته خاورو کې خلک مرګ ومن یو په وځام ورېږي دا رسول پر دې کوي نو الله تعالی وایي دا دی بخر خار دی دا څه دی عجیب خار دی وضرب لنا مثلا ونسي خلقه کوم پروردگار شیخ سے خودمونگا ټول استاد دی او شیخ سے د فلسفې منبع ده نو په دې فلسفه کې یو مسله دی چې قلب ماهیت کې دی شي کله شي کېدای صرف قلب صورت کې دی شي نو فلسفه اساسا وایي قلب ماهیت ته کېږي ځکه ماهیت شی محکم او دا تقلید د حکیم ذات دی نو ما ورته کنه کېږي نو بیا په صحیح کې معجزه کې فرق څنګه پیدا کړو چې قلب ماهیت ته کېږي څنګه قلب صورت کېږي نو او زموږ په بازي د سنت علماء په ټول خطا شوي دي نو ما تاسو اوس یو کتاب لیکل دی علم الکلام تاریخه و ارتقاؤه لیکن دا مسله فرض پر خاصه مسله ځکه موږ اوسېږو ورلد اف فزکس د طبیعیات دنیا د طبیعیات دنیا کې خلک د طبیعیات سره متاثر دي نو چې طبیعیات سره متاثر دي قوانین د طبیعیات دا دومره محکم مستحکم غړي چې خدای ورته جواب دی کړی نو ما ورته نو مرګي خالق مخلوق ته جواب دی دا مخلوق د خالق مخلوق وي چې کله هغه وایي موږ تعبیر کو ټو ډیمی معنا دا چې تصرف کی نو بیا به مسکی تند ورنه ماتيږي بیا به موسی علیه السلام په بهیر کنزم زی ډوبېږي بنا یا به ابراهیم علیه السلام په اور کې پروتي سوځي بنا یا به اسماعیل علیه السلام مړی باندې چاړه راخېشي او دې به ځکهږي نه نو دې تصویر نشي قلب ماهیت سره دی نو په هغه تغییر عزم کول تاسو خدمت کې چې ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بیا دا خبر ورسوه چې دا څنګه د پروردګار طرف فإن لم تفعل فما بلغت اوس دې شی ته فعل وي نو باور په دې تعبیر کې یو عجیب حکمت ده دا یو نه چې فإن لم تبلغ فما بلغت رسالته ځکه چې دا تبلیغ فعل ته بدل کړ نو دا مشن وګرځیدا څو ګرځیدا مشن وګرځیدا او کله چې خپل کار ته مشن وایي هغه سره کمټمنټ پیدا شي او چې کمټمنټ پیدا شي التزام نو بیا تر ورزش کې ته نه ګوري تکلیف او راحت ته نه ګوري خو کار سره ترسي نو څه کوم کار کې هم وي بیا هغه کار نمبر 1 صدق سره نمبر 2 امانت او دیانت سره او نمبر 3 پروفیشنلی یو حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا اراد احدكم ان يعمل شيئا فليتقن عمله کله چې تاسو وایي چې سکار وکړي ناغه بیا مضبوطیا سره کوي قام فی الفعل قام فی العمل انتهایی مستحکم او مضبوطی کوي دا هغه میدان مطابق نو اوس موږ دلته کې ټیکداري سیستم دی نو په ټیکداري سیستم کې موږ نن پول جوړ کړو نو په میاشت کې دنده بیا اخبار کې خبر راشي وایي تش خر به پورې په پول کې دې پول کې ناست
خرو برابر نه تش خاطر اوسه پرشتیا وایي برطانویان زه کوم سامراج انتهایی شدید مخالفین دی ولی من تاسو د کتاب لیکلی سامراج کی سندویا او نیو ورلد آرډر سامراج کی سندویا او موږ خپل مشایخو کمپرومایز نه کوله موږ خپل مشایخو هغه ته سوداګري نه کوله سوداګري نو زه وایم نو څو تراسم کالجو تراسم ادارو تراسم چې دا ستاسو قوم دا التهم وایي تاسو او هغه په دې حواله باندې زموږ خلاف سکیسم ذکر نشي کولای چې دا کوټ راکړي بلکې ته خو زه د نه اله له بعد یو لسکاله مسلسل په داسې یو کیفیت کې چې خو په هر ځای مو سحر د اذان سره به دوی راغله دروازه جوړه نو زه به راووتم بالصفات الإلهية I'm from CIA. It's my colleague. I'm from FBI. It's my colleague. We want to talk to you for a while. نو مې تاسو ورته زه اوس منځل راځم هلته انتظار وکړئ نو بیا به ورسره ناست نو ما بیا هدف دا و چې دوی خو خپل میشن کې راغلي خو زه خپل میشن ورته ووایم نو دوی به سوال کول ما به ورته دیني ټچ ورکړو ما ګورې که خدای په ذهن کې واچولو دوی کړي مو وویل که الله یې ذهن کې یو وخت داسې وشو چې هغه سوالات یې داسې چې مختلف فقهي رخونه لرل نو ما چې به جواب ورکړو ما ورته ویل امام ابو حنیفه said like this it should be applied in such a way نو د امام صاحب رحمة الله علیه مې یو درې څلور ځله نوم په مختلفو حوالو واغسته نو دوی چې بیا 2 غنټې بعد تلل نو دی خو امام پېژني د جومات امام نو ما ته مې قال yes can you give us the telephone number of the imam د امام باندې په ټلیفون نمبر راکولو شي او دا د ټلیفون نوم څه کوي بیا مې دې په اړه وکړې چې دا د امام د راځي کوم دې دې جوړ کړو ساري دې جوړ کړو سوري بعد خپل اب مستاس خدمت کې راغلو چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بلغ ما فإن لم تفعل فما بلغت رسالته اوس دین ټول مبلغ دی نو چې ټول مبلغ دی نو که 1% دی ومنه رسول 99% دی ورسو دا هم د مشن منافي خبره ده you will get disqualified ستا اهلیت به ختم شي دا پیغمبر علیه السلام ته الله ذهن کړي چې په دې کې به یو خبره هم مخفي پوشیدله پرېږدي دا ټول به رسې نو بعد دې ستاسو وخت ډېر نه اخلم او فکر ستاسو وخت قیمتي دی ستاسو وخت ډېر قیمتي دی ستاسو د حدیث درس شروع دی نور درسونه شروع دي خو بعد دې دا روم ته راتلل عموما ماښام راشم نو بیا تاسو سره خبره ماښام نه بار وکړم خو دې کرت مې مولانا سلمان صاحب ته او صاحبزادګانو صاحبانو ته دې ته نو خبره مې کوله صاحبزادګانو صاحبانو چې دې حکم راځه دې حضرت مولانا شمس العادي صاحب رحمت الله علیه چې کله زنده نو راته حکم وکړ قاضي صاحب مای جی وی دی یوسف زو جبه کې د قرآن ترجمه نشته او ته خو د ابتدا نه د قرآن سره اخته نه وي دا ترجمه به کې مای خجي نو بیا یو 2 منټه بعد وی قاضي صاحب دا ترجمه به کې مای خجي نو په دریم ځل ما بس دې دا کو نه کوم وکړو بیا چې راغلم نو مولوی عبد الله له مور کې مې دا ترجمه له شیخ صاحب حکم بیا درې څلور ورځې تېرې شوې چې ماسپښین مانځه ته کور نه راووتم جومات ته راغلم مفتي رضا الحق صاحب ناست و سلام علیکم وعلیکم السلام ما خو پرون ستاسو تپوس کړی ما دوی وی چې نه دی راغلی وی زه نن سهار رالم نه سهار رالم نه ما دې ملګرو ته ویل چې بیا به دلته هم زموږ څوک دوستان راځي نو او کېدی شي دی بیا واپس لاړ شي نو میلاو به نه شو نه بس ما خپې راوویستې چې استاد صاحب بیا په نار سره چای چې مسکله نو وی هغه ترجمه څنګه شوه ما خو چې مکمل شوې ده ورکړې مې ده وی نو زه یو درخواست کولی شم ما ته زما سابق حکم کولی شي دا سابقان دی حکم کولی شي نو دا ځکه دا زموږ سابقان دي او شیخ صاحب رحمت الله بیا مې ورته دغه آیت ووی چې قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین تو وایا او پیغمبره که رحمان او مهربان خدای بچے لرلے فانا اول العابدین نزخلم بنیم د عبادت کوون کو سخا اولم بنی دا د کاؤنټینګ په اعتبار باندې نه دا د کوالیفیکیشن په اعتبار دا د کاؤنټینګ او د شمار په اعتبار نه د رتبې په اعتبار
چې د دنیا انسانیت د ټولو نه بهترین عبادت گزار شخصیت څوک و؟ داسې نه کنه لږ تیز رسول الله صلی الله چې د خدای خو د ټولو نه لوی عبادت گزار زم اولین عبادت گزار زم نو شیخ صلی الله علیه په تفسیر وکړه ورته وی چې که د خدای زوی وي یا بچی وي نو زه خو د ټول نه اول عبادت گزارم نو بیا به د بندگی یا اطاعت ما کول ځکه دی به زما سابق وي دې نه سابق احترام لازم شو دی به بیا زما سابق و دې نه سابق شو نو سابق به احترام کې نو بهر تقدیر عرض میں کو تاسو خدمت کې چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من البتہ د ابلاغ و تبلیغ د دې طریقې کار د کول ما تاسو له کتاب لیکلی تاسو چا سره به وي دعوت او طریقې کار څه شي دعوت او طریقې کار چې دا ابلاغ به کې څنګه زمونږ خپل ته مختلف ماحول ته کله مو يهوديانو سره واسطه راشي کله عیسایانو سره راشي کله هندوانو سره راشي کله سکانو سره راشي کله عام سیکولر مسلمانانو سره راشي نو بیا ډومبه هغه سټډي کو چې د دې مزاج سره نو بیا دا هغه نه پس ور سره خبره کو او په دې باب کې حضرت الامام شاه ولی الله رحمت الله علیه د حکمت او د فلسفه دا ډیره زیاته کارګره ده حضرت امام سندی رحمت الله علیه هغه ذکر کوي مستقبل د دوه شیانو را روان دي مستقبل د سره د دوه شیانو را روان دي یو د عقلیت پسندای را روان دي اگر چې عقلیت پسندی په خواوم وا اعتزال بناهي په عقلیت پسندای باندې دي خو دا اوس دور چې را روان دی خلک به د ساينس او ټیکنالوژي له دوره متاثر وي چې که خبره معقوله نه وي دوی منلو ته تیار دی خبره ځان کړه اوس یو سره چې داغه مزاج د بيدینه دی هغه ته وای خدای داسې ویلي نه وای ویلي به زور سره څوکم یا پیغمبر اوس دا خبره خو ماته کوي چې زه مسلمان یم خدای ویلي دي نو زما عقیده چې ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم چې بیا په شخصي معامله کې هم خپل رائے له دخل نشي ورکوله اوس موږ په هغه دور کې اوسېږو چې خلک هغه وایي مایند یور اون بزنس دس مای پرسنل ته خپل کار کوه دا زما ذاتي معامله زما ذاتي معامله کې څه مداخلت کوي داسې وایي که نه وایي دغسې وایي او الله تعالی وفرمایل چې خبره د خدای پیغمبر راشي د ذاتي معامله نه ذات دي نو ذاتي معامله به د کوم ځای راځي هغه د ستا د ذات نه فکرېږي نو ستا ذاتي معامله څه حیثیت لري او وی فرمایل چې وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره نه داسې نه لږ تیز وایي په دې خیره باندې فول سټاپ نشته ان يكون لهم الخيره او امرهم معنا ذاتي معامله ده چې کله د الله او د پیغمبر حکم راشي بیا د ذاتي معاملې گنجائش هلته نه بیا خو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د خپل ظروف او احوال مطابق خذل طلاق ورکی په حالت د حیض کې واقع ده که واقع نه ده د زور سره واقع ده صحیح خو حرام ده بدعت ده ګناه ده ځکه تطویل د عدت کېږي په خدابه تاسو مې یو کتاب لیکلی یو شپږو جلد کې بری هغه مې لیکلی فقه المذاهب المسائل والدلائل دا یې موربق فقه المذاهب المسائل والدلائل دیو مولوي صاحب شیخو د مصر اگر اتوی چې نو دا کتاب د خبر شین دا کتاب مو لیکل ما یو لیکل مې وې دي کې دي تاسو یې بس سرخ اختیار کړئ سم پکې یعنی خاص کړی ما خاص په کې دا کړی یو پنځم مذهب به پکې ثابت کړی نو یا پنځم مذهب ته چا دی نو مرته زما خپل دی صحیح مرته شیخ د دینم نه معلوم ده چې فقه المذاهب المسائل والدلائل لهذا استاره د سوال اړو دي څه گنجائش نشته البته میدان کړي زه حنفیم مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی الله دې غریق رحمت کی دا شیخ الحدیث صاحب شاګردم مولانا عبدالحق مولانا زکریا صاحب او دا خلیفہ مجاز ابو نو تاسو ته معلومه ده بخاری باندې شیخ الحدیث رحمت الله علیه شرع الکنز المتوارد هغه د وفات نه بعد چاپ شوی ده کنه چاپ شوی نو هغه مولانا عبدالرحمن صاحب بازاري ته نسخه ما د پاره ورکړو دا به قاضي صاحب تاسو طریقې سره ورسه ځکه موږ ټول مقامي حنفیان یو د خو بین الاقوامي حنفي دي نو ما ورته ز ارس کوم او حنفیت نه پریدم بلکې خدا دې دا معنا نه ده چې دا نور سره مې عقیدت نشته امام شافعي رحمت الله علیه ته اوس ورغله او مصر ته نو ما خپل ایجنټ ته وې
ما به بوزي یو څو ځایو ته سره د زما د ملګرو وی چرته تلل غواړې ما اف کورس وی وانټ ټو گو ټو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه خو ستا ته خو ما خامخا ځم خو ما دویم سیده نفیسه ته به ورتلل غواړم او ما امام وکیل بن الجراح ته امام لیث بن سعد ته ما بالخصوص امام شافعي رحمت الله علیه ته وی صحیح شو جی دا ټول به خو ما ته وکیل بن الجراح نه معلوم چې دی چرته دی ما یې زه معلوم کم نو بس دا د پېشمني وخت کې د بس تنظیم وکړ نو مرګورو ته مې راځي نو روان شو نو ولر سیده نفیسه او سیده نفیسه دا د حضرت حسین نو سیده ډېر لوی عالم ده دا ډېر لوی فقیه ده امام شافعي رحمت الله علیه ډېر استفاده کړې ده بلکې امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي که سیده نفیسه نه استفاده نه وکړې زه به یو جاهل بندوم د دې وجه چې کله وفات شو نو وفات کېدو نو وصیت وکړ وی زنانه جنازې له نه راځي زنانه خو جنازې له نه راځي خو زما کټ اگر چې د مقبرې لار هغه نه ده خو زما کټ به د سیده نفیسه په کوڅه باندې تېر کړي زما د شیخه سیده نفیسه په کوڅه باندې به تېر کړي نو لومبې سیده نفیسه رضی الله تعالی دا ډېر لوی عالمه ده او د هغې نه بعد بیا روان خو امام شافعي رحمت الله علیه ته د خدای قدرت دا و چې په دا بازار تېرېدو تنګه کوڅه وه نو یکایک یو بورډ مې ولید ما ډرایور ته مې ودرېږه بسد ما امام وکیل بن الجراح به پیدا کړ نو داسې په هغه دکانونو کې یو دکان د لږ لوی دی چې امام وکیل بن الجراح شکوت الى وکیع سوء حفظي دا به مشکل څلوېښت قدمه وي د امام شافعي رحمت الله علیه نه خو د امام شافعي شهرت دوره دی چې د امام وکیل څوک نوټس نه اخلي صحیح بعضې سړی وي لوی سړی خو شهرت نه وي لوی سړی خو شهرت نه لکه امام شافعي رحمت الله علیه هغه فرمایي د امام لیث بن سعد چاته فقیه مصر وایي صحیح ورته فقیه او دا فقیه مصر د امام مالک رحمت الله علیه شاګرد دی احادیث هغه نه ویلي دي امام مالک رحمت الله علیه دا خو ډېر ولي سړی و نو ده خو به هارون رشید به ورته پیسې راولېږلې چې څنګه به ماښام ورته راولېږلې نو د ماسخوتن نه مخکې به خپلو زامنو ته ویې لږ اعلان وکړي چې سبا مانځه نه بعد فقرا غوربا راشي د هغوی امانت راغلی دی دا څه راغلی دی ځکه چې دې ایمو نه پلازې جوړولې نه پراپټای جوړولې نه ذاتي خواهشاتو خلفاو ورته رالېږلې وی دا د امت حق دی نو هغوی باندې تقسیمولې څه کول په هغوی باندې تقسیمولې نو په هر تقدیر یو وار ورته خلیفه هارون رشید 1000 دینار راولېږل څومره دینار د سرو زرو د صحیح نو 1000 دینار چلو ډکو 10 ګرام یې کوي نو په زرو کې ولا ضرب وکړي 10,000 ګرام سونه ورته راولېږل نو امام لیث بن سعد خبر چې 1000 دینار ناغه ورته 3000 دینار ولېږل بل استاد امام مالک رحمت الله علیه ته هارون رشید خبر شو ودا چې امام لیث بن سعد او فقیه مصر زمانه تحقیر د پاره دا کار کړي ما لاندې ثابتې چې تا 1000 ورکړي ما 3000 ورکړي نو گورنر د مصر ته اطلاع ورکړه و امام لیث بن سعد په بغداد ته راولې نو گورنر راغی ورته امام امیر المؤمنین حکم کړی دی بغداد ته غوښته نه هغه ورته وی ښه کله ویست ان یور ایز چې تا ته کله مناسب ښکاري وی خدم زه په خپل ورځم طالب صرف اطلاع درکم هغه وی نه زه بیا اهتمام وکم ستا د پروتوکول او د سفر او د سورلو هغه وی مرګري زه دا کار نه کوم ما به لږ معاف نه کړي زه په خپله تللی شم ما ته بغداد هم معلوم دی ما سره سورلی هم شته نو بس دی لاړو چې لاړو نو خلیفه هارون رشید خو عالم سړی دی امام مالک رحمت الله علیه شاګرد و نو هغې احتراما د استقبال دپاره راوتی و ډېر اکرام سره یې بوته وی امام نو څنګه صحت دې څنګه دی کور کې سال دی اولاد اهل و عیال دوستان احباب درس طالبان الی آخره نو بیا څه خوراک یې تیار کړو نو هغې خوراک خو یې خوړه بیا ورته یو خبرې نه خبر شیم چې حقیقت یې څه دی وی څه خبره ده جي وی ما امام مالک ته 1000 دینار لېږلي وي ما ته چا وویل تا ورته بیا 3000 ولېږل نو بس هغه بریک ولګو خلیفه هغه بریک ولګو خو امام لیث ابن سعد خو ډېر ذکي او فطین سړی و هغه باټم لاین پک چې دا مبتدا د خبرې څه دی دا مبتدا دی خبرې څه دی هغه باټم لاین پک چې د خلیفه معنا دا ده چې تا زه ذلیلولم دا خو زما توهین نه دی چې ما 1000 دینار ولېږل او تا 3000 خو امام لیث ابن سعد
دا خو ډېر لوی فقیه دی. هغه دومره بهترین جواب ورکړ وایي چې تا ته خو پته ده هغه زما هم استاد دی ستا هم استاد دی. هغه پیسې ځان سره ساتي؟ وایي نه. وایي څه کوي ورسره؟ وایي بس چې میلاو شي ورسره دویم نور په هغې پرېوتو ته نه پرېږدي چې د یوې ورځې نور پرېوتو نه مخکې ورته میلاو وي نو دویم نور په هغې باندې پرېوتو ته نه پرېږدي. دا تقسیموي نه وي. هغه اعلان کوي تا ته عموما اعلان وکړي چې سبا مانځه نه پس راشئ امام مالک سره ستاسو امانت. ګوره هغې ته دا نه وي چې امام مالک تاسو له څه خیراتونه درکوي. وایي ستاسو امانت راغلی دی امام مالک به تاسو له درکوي. انا امام لیث ابن سعد ورته ووایي وی اکراما لک یا امیر المؤمنین لئلا تخزا. دا مې دې دپاره ولېږلې چې ته رسوا نه شي. نو هغه ورته زه به څنګه رسوا کېږم؟ وایي جي خلک ډېر راشي که خلک محتاج دي. نو ما وایي چې اسنه چې دا 1000 دیناره ورته پوره نه شي نو خلک به وایي مرومي عجیبه سړی دی دوره بخیل دی له 1000 دیناره رالېږلي. نو وی اکراما لک. او دا چاته هم پته نشته صرف چا له چا خبر رسولی دی کنې چاته دا پته نشته چې 1000 دیناره خلیفه رالېږلي دي او 3000 لیث ابن سعد رالېږلي دي. بیا امام شافعي رحمت الله علیه وایي یو وار په درس کې امام مالک وویل چې رحم الله لیث ابن سعد. لیث ابن سعد باندې د الله اکرام دی الله وکړي الله دې ته رحم وکړي. دا ډېر مالدار سړی وګوره دی زکات نه ورکوي. لا یؤدي زکات امواله. دی د خپل مال زکات نه ورکوي. امام شافعي رحمت الله علیه وایي ټول علما حیران شو دومره لوی فقیه او زکات نه ورکوي. دومره لوی فقیه. تاسو ته یو لطیفه وایم نوم خو به نه اخلم الله تعالی دې معاف کړي. د تصور ښه نه دی خو یو لوی عالم زما مخکې یو ځل یو خبره وکړه ما وایي یا الله تعالی مونږ د داسې تصور د بچ ساتي او د ده د فکر اصلاح وکړي. هغه ما سره خبر نه کوله خو زه ناست وم. وی ما سره چې پیسې راشي نو زه پیسې ځان سره نه ساتم. وی زه پې ځمکه واخلم ځکه پیسو باندې بیا زکات راځي. ما انا لله و انا الیه راجعون. یعنې ته لګیا د عبادت نه فرار کې د فریضې نه فرار کې نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو. او ګوره فرار مه کوئ خصوصا په مالیاتو کې. دې کې فرار مه کوئ د الله تعالی د اطاعت او د الله تعالی دپاره د ورک. الله به مو دومره خوشحاله ساتي. ما سره دومره ډېرې پیسې چې سنبالولی شم بس خلکو له ورکوم دا واخلئ. اوس ما ته چا ووایي وایي تا له پیسې چېرته راځي؟ ما دلته ټکسال لګولی دی هلته جوړېږي اټومیټیکلي. ناظرانو عرض مې کوله تاسو خدمت بس خبره انشاءالله زه مختصر کوم. خو امام شافعي رحمت الله علیه هغه وایي مونږ ټول الرټ شو چې دومره لوی عالم دومره لوی فقیه زکات نه ورکوي. نو چې درس نه امام صاحب فارغ شو وایي مونږ وایي چې امام لیث ابن سعد خو ډېر ولي یادېږي زکات نه ورکوي زکات نه ورکوي. نو امام مالک رحمت الله علیه هغې حولانې حول ته پرېږدي نه زکات پرې واجبېږي نه. هغې وایي حولانې حول ته پرېږدي نه نو زکات په هغه واجبېږي نه. نو بیا امام شافعي رحمت الله علیه چې فارغ شو نو لاړو امام لیث ابن سعد ته. نو خو دا مونږ سره خو ملګري او هغه ځای تعلیم یافته خلک دی هغه ځای یا مسلمانان شوي دي هلته یا مسلمانان دي هلته پیدا شوي دي. خو دې شنونه نه خبر دی دا امام لیث ابن سعد باندې کوي نه پېژني چې لیث ابن سعد څوک دی. او امام شافعي رحمت الله علیه وایي ما ته وګورئ ډېره قیمتي خبره ده. امام شافعي رحمت الله علیه یو ځل وویل چې لیث ابن سعد د امام مالک نه لوی فقیه و ولکن لم يتسير له التلاميذ. هغه ته داسې شاګردان میلاو نه شو کوم چې امام مالک ته میلاو شوي چې د هغه کار یې را جمع کړی وی. کنې لیث ابن سعد دا وی زما د استاد امام مالک نه لوی فقیه دی. صحیح. نو یو مونږ ملیان خو عجیبه یو که نه مونږ خو بیا داسې. نو یو ملا صاحب پکې ووی ومن ابي حنیفه وی د امام ابو حنیفه نه هم لوی فقیه دی. امام شافعي رحمت الله علیه ورته داسې ولیکل ماذا تقول یا اخویا ابو حنیفه هو ابو حنیفه. دا ته څه وایې د چا موازنه چا سره کې ابو حنیفه دی. فإن الناس اعیال بفقه على فقه الامام ابي حنیفه. او تاسو ته توفیق وشو زه خو د ارض القرآن کې ډېر ګرځېدلی یم الحمدلله. یعنې ما سره چې پیسې بچي زه هم ارض القرآن کې یو طرف ته به لاړ شم په دې کره تلاړو هغلته یروشلم ته تلو نو ما هغه ایجنټ ته وویل ما ته مونږ له انتظام وکړه ما زه حضرت یوشع بن نون ته ځم حضرت شعیب ته حضرت لوط ته علیهم الصلوات والتسلیمات. صحیح. نو حضرت شعیب ته خو لاړو حضرت یوشع بن نون ته هم لاړو بیا هلته کوم مولوي صاحب چې و شیخ د جومات هغه ته ما حضرت لوط وی جي لوط علیه السلام دومره لرې نه دی خو یې روډ یې روان کړی دی بلاک کړی دی نه شئ تللی ورته.
نو ما هغلته حضرت لوط علیه السلام دپاره فاتحه ووې ما ورته ما خفه نه شې زه راتلم خو لار نشته ما خفه نه شې چې زما دې دوه ملګرو لار او مال را نه دی زه کله کله داسې ملګرو ته لطیفې ووایم خوشحاله شي نو د استانبول ته ورغلم نو ورځم عموما نو اکثر بچی را سره وي هلته لاړو حضرت ابو ایوب ته خو به څوک تلي استانبول ته نو دا کار خو ښه نه دی بل تا ځان سره بوځم چې دغه مقامات در باندې وګورم هلته کې استانبول ته لاړو دې ته پخوا یې قسطنطنیه وې ځکه د رومیانو د دوی بادشاه قسطنطین نو دا ښار آباد کړی هغه او دا بیا د شیطانت مرکز و دا څه شی و د شیطانت مرکز و ځکه د کریسټیانټي او د عیسایت مرکز دغه ځای کې و ځکه یو خو تاسو پېژنئ او هغه دا چې په دا ایټلي کې کوم ځای کې ایټلي کې یو وړوکی غوندې سټیټ دی داسې یو کلی غوندې دی غالبا دا کوړینه به هم ورکوټئ صحیح هغې ته وایي ویټیکن سټي خو دا مذهبي مرکز دی د کیتولیک عیسایانو د چا د کیتولیک او دلته د دوی پوپ ناست دي څوک ناست دي او د دې سټي حیثیت دا د مملکت دی دا د ریاست دی او پوپ دا په پروتوکول کې داسې هینډل کیږي لکه د یو مملکت سربراه او بادشاه چې څنګه هینډل کیږي نو عیسایانو بغاوت وکړو نو هغه یو نوې فرقه جوړه کړه نو هغه ځان د مرکز جوړ کړ دا قسطنطنیه دا قسطنطنیه د قسطنطین په نامه باندې خو د هغه ځای نه به ټول شیطانت کېده نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی چا چې قسطنطنیه فتح کړه نو دی به جنت کې دغه خلک دا به جنت کې زما نږدې ګاونډیان وي څه وایي زما نږدې ګاونډیان به وي نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه راوالی اپټولیټران هر حکمران اسلامی دا کوشش کړی چې قسطنطنیه فتح کړي د نبي علیه الصلاة والسلام ګاونډ راته میلاو شي جنت کې خو کامیاب نشو نو په دې عثمانیانو کې یو بادشاه دی هغه وایي ترکیه والا هغه ورته وایي محمد سلطان څه وایي ورته د هغه نوم محمد دی خو د هغه پروننسیشن او تلفظ دی محمد نو هغه ورته محمد سلطان وایي حالانکه اصل نوم د سلطان محمد الفاتح نو د سلطان محمد الفاتح د داسې مضبوطه نیوي هغه تشکیل کړه نیوي بهري فوج ته وایي او داسې کې اوس هلته هغې شیطانانو دا کار کړی چې سمندر د ځمکې نه راوالې تر دې سطحې پورې په دومره لوی لوی زنځیرونو باندې بند کړی چې جهاز او شپ اخوا تېرېدی نه شه خو محمد سلطان داسې وکړه چې ډېر رازدارانه طریقې سره د دې زنځیرونو نه دې خوا ما تاسو له یو کتاب لیکلی دی